الحمد لله حمدا يرضاه لذاته والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين ومخلوقاته ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب فقط إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه وصفيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین کرام، الہ العالمین جل وعلا شانہ رمضان المبارک کی پخپل بندگانو باندې مباح او حلال سيزونه جائز سيزونه الله منع کړی چې هغه خوراک دې اسکاک دې جما دا د دین الله پاک عز وجل انسان منع کړی دی سره د دې چې حلال سيزونه دي سره د دې چې مباح دي جائز دي سمنا پکې نشتا خو بیا هم رب کریم جل مجدو خپل بندگان پر رمضان کې د سحر نه تر ماښام پورې د دینه منع کړی. اوس چې حلال سيزونه الله منع کړی دي نو په دې سحر نه تر ماښام پورې خو بیا حرام په طریق اولا سره الله حرام منع کړی دي ځکه چې خوراک سکا کې په دې کې منع کړی دی الله وی نه بکوي دې حرام کړی دي. روجہ خوړل حرام دي چې چاته عذر شرعي نه وي. خوراک سکل کول بیا دلته کې مباح دي ولیکن الله منع کړی دلته حرام کړی دي. نو چې حلال دلته کې الله حرام وګرځول نو بیا خو چې کوم حرام دي او په طریق اولا سره په رمضان کې کول حرام دي سي نو اغه نظام ساتل ډېر ضرورتونه دي. نو یو انسان په ظاهر کې روزه نیولې ده خو په حقیقت کې د روزه ماته ده ختمه ده. د صرف اصل لغت رکعتن د 13 رکعت تر ماښام پورې نور هیڅ اجر دته نه دی ملو شوی د خپل روزې نه. نو باید چې یو انسان د سحر نه تر ماښام پورې دا 14 غنټې دا په لغو پتن د 13 د کار نه وته د تعلق او د مړ ژوندۍ پوره کول نه وته څه کوږي دي تن دی نیولې دي تکلیف دی ورته باوجود دا غیرت د الله په نس اجر نه ملاوي. نو انسان در پکاري چې د دې سي غم یو شو د دې اهتمام وکړي او د دې سي علم د په ذهن کې راشي چې اسنه زما هغه روزه نشي چې کوم روزه اصل لګو تند وینور اس اجر پکې نه وي. نو داسې یو خصوصي زونه چې هغه مبارک علیه الصلاۃ والسلام دا غي تخصیص کړي دا د مبارک علیه السلام خاص کړي په خپل احادیث شریفو کې یاد کړي دي. نو چې دغه سيزونه مونږ او پیجن ان شاء الله اساس ترتیا او لغتن په مونږ نه بلکې الله به مونږ په دې باندې اجر امر راکړي.
ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، مبارک علیہ السلام فرمائی، رب صائم ليس من صيامه الا الجوع. ډیر روزدار داسې دي چې داغي روزه نیولې وي خو د روزې نه ورته سم نه ملاوي، صرف لوګه. ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. ډیر خلق د شپې الله ته ودرېږي او د ودرېدل نه دي ته سم نه ملاوي، صرف شپه په وي خاطرول دي بس، نور سپوټي اجر هم ورته نه ملاوي. نو وجه صدا وجه دادا چې یا خو دې د ریا په تور باندې داږي، ریاکاری کوي، خلکو ته ځان ښودلې دپاره کوي. ریاست ویلی شي، ریا دې ته ویلی شي چې طلب د منزلې وکړي، ته وایي زما منزلت او مرتبه پیدا شي په قلب د بل چا کې، د زړه د بل چا په زړه کې زما مرتبه پیدا شي. خدا پس سره په یو نیک کار ښودلو سره چې زه یو نیک کار وکړم او دا بل انسان وګوري او د دې سره چې دې دا وګوري چې دا فلانې خو ډېر ښه کارونه کوي، نو د دې وجې نه زما محبت او زما مرتبه د په زړه کې پیدا شي او لہذا دې زما قدر و عزت کوي، زما مثلا لاسونه خپې ښکلوي، بالفرض ما ته احترام کوي. نو صاحب دا دې ته ریا ویلی شي. او د ریا متعلق پورا تفصیلی بحث هغه مونږ مازدیګر کې درس کوو، هر رمضان کې هر مازدیګر درس کوو تر ماښامه پورې. نو مونږ بیان کړل چې ریا اهل دین، دیندار خلق او اهل دنیا، دنیادار خلق، دا دواړه ریاکاری کوي په نیکو اعمالو کې. او د هر یو بیا مونږ تفصیل سره بیان کړل چې ریا په بدن کې هم دا، ریا په هیئت او شکل و صورت کې ښودل دي، ریا په وینا کې دا، ریا په کارونو کې دا، ریا په ملاقاتونو کې دا، د یو بل ملاقات لتل. هغه مونږ تفصیلي هغه مونږ پرون هغه بیان کړل. نو مونږ الحمدلله هر مازدیګر مونږ درس کوو، ملګري راځي. نو خبره دا ده چې ریا د انسان عمل خرابوي، ختموي. ځکه حدیث شریف کی راضی ان یسیر الریا شرک، لگا غنت ریا هم دا شرک دی. او شرک اکبر چې الله سره شریک جوړول په ذات کې، په صفاتو کې الله دې موږ ساتي. لکه بوتانو ته خدای وایل کنه چې نو خدایان، نو دې ته شرک اکبر وایي. او شرک اکبر د انسان تمام عمر عبادتونه ختمي، هلاکي. او دا شرک اصغر چې ریا ده، دا ریا هم د انسان عمل بربادوي. یو انسان دی یو کجوره د الله په نوم باندې ورته یو کجوره، او د اخلاص او د صدق دل نه ورکړي د په حسن نیت باندې، دا یو کجوره دا د الله په نسبت باندې دا ورځ تر ورځ غټيږي. کله چې ورځ د قیامت شي دا به د احد د غار عمر د تو په عمل نامه کې ملایي یو کجوره. دا ستاسو د حسن نیت د وجه نه، بس ته چې ښه نیت ولرې، ښه اراده ولرې، الله مقصود وګرځي، بیا به دا یو کجور الله د احد د غر کجوره جوړی او تا ته په عمل نامه کې د دې عمر اجر ملایږي. او که نه تا څومره غټه صدقه کړې وي خو چې ریاکاري کې ښودنه کې دا رو رو راکمیږي، صاحب رو رو راکمیږي. همدغه یو کجوره ده، دا د احد د غر عمره ده، خو تا خلکو ته د دې ذکر شروع چې ما یو کجوره د الله په نوم ورکړ، دا به رو رو راکمیږي. صاحب ته چې بیا یاد کې بیا کم شي، چې بیا یاد کې بیا کم شي، تر دې پورې چې کومه تا ورکړې ایو کجوره ختمه شي. هیڅ روان قرآن کریم کې الله تعالی جل مجدود دې یو مثال بیانوي چې داریا دا د عمل داسې ختمي لکه په یو هموار اوار کاڼي باندې چې ګرد او غبار پروت یو تیز باران ور باندې راشي، آیا په دې کاڼي باندې بیا څه ګرد او غبار پاتې شي؟ بس دا ګرد او غبار ستا عمل دی صاحب، او هغه عمل دی چې د الله نه علاوه دی، نو ځکه ګرد او غبار دی کنه. پیشر باندې دا ستا په عمل نامه کې لیکل شوی دی. او چې په دې باندې کله باران رالو، د سچي باران کړل، د ریا باران پر رالو، او چې ریا په څنګه رااله ستا تمام اعمال ختم شي، صفات تسکین کاغذ پاتې. نو ولی انسان د بل د پار عمل کوي شي. په ورځ د قیامت باندې به عالم قاری عالم دا شهید مالدار د درې وانه الله راوړي. شهید ته به تا زما د پاره څه کړی دي،
الہی په دنیا کې جنگېدلې ما لږې تندې مې تېرې کړې دي ستا د رضا دپاره مې شهادت حاصل کړی. الله پاک ورته دروغجنه کذبت، تا دروغ ویل. فرشتو ته وایي بوځي جهنم ته پړ مخې لړا کوي، پړ مخ به جهنم ته ورلړی. قاری او عالم براولې راشه دی، خو قاری صاحب عالم صاحب څنګه زما په دنیا کې تاسو کړی دي؟ الہی ما دنیا کې طالبي کړی دا لږې تندې مې تېرې کړې دي، خدای ستا دین خدمت مې کړی دی. دروغجنه الله به ورته وایي تا خو وایي چې خلک زما لاسونه ښکل کړي، عزت زما وکړي، خپې مې ښکل کړي او ما پیسې راکړي او خلک زما صفتونو کې چې فلانې ډېر ښه بیان کړي او ډېر ښه صفت، دې دپاره تا علم کړی دی، دې دپاره تا قرآن زده کړی دی. دروغجنه لړه کې جهنم ته پړ مخې به الله ورلړی. دارنګې مالدار سړی د الله پاک ورته تا زما دپاره دنیا کې څه کړي دي؟ الهي ما ستا دپاره په دنیا کې غریبانانو ما سره امداد کړی، یتیمانانو کونډو رونډو سره مې خدمتونه کړي دي. الهه جماعتونه مې جوړ کړي دي او مدرسې مې جوړ کړي دي، یو طالب او مثلا دې سره مې امدادونه کړي دي بالفرض. رب کریم عز وجل به ورته وایي که چېرته نیت یې خراب ورته وایي دروغجنه تا په دې نه خلک مالدار ماته وایي ښه سړی وایي. لاړ شه تا ته چې چا بل روایت کې راځي ریاکارو ته به الله وایي لاړ شئ تاسو چې چا دپاره کړي هغې نه بدله والئ، ما سره ستاسو بدله نشته، تاسو ماله کړی نه دي، یا به ته ورپسې ګرځي په ورځ د قیامت. ولې دا دونه بهترین عمل ته دا ضایع کړي شوی په ریاکارۍ سره؟ نو خبره دا ده چې ډېر کله ته به یو روژهدار روژې نیولي مبارک علیه السلام فرمایي نه به دته د هېڅ روژې نه څه به ماته نه میلاوي سوا د لږ یو تندې. ډېر کله ته یو سړی به د الله د شپې ولاړي سیوا او دته به د خپلې عمل نه سم نه میلاوي سوا شپه تېرول بس دون اجر هم الله دله نه ورکوي. ولې د ده نیت خراب دی، د ده په نیت کې ریاکاري پرته ده او لہذا د الله نه علاوه د بل چا دپاره د عمل کړی شي. نو ګورې جي دا روجه دې کې الله مباح څیزونه حلال څیزونه الله منع کړي، خوراک سکاک جما دا حلال کارونه دي الله منع کړي دي. اوس چې دا حلال کارونه الله منع کړل، اوس چې کوم حرام کارونه دي نه خو په طریق اولا سره په رمضان کې منع دي، صاحب په طریق اولا سره هغه بیا منع دي ځکه چې حلال څیزونه الله منع کړي دي. نو دا هغه حلال څیزونو هغه چې الله مونږ منع کړي هغې متعلق مونږ تېره جمعه څه ناڅه بیان کړی. اوس هغه څیزونه بیانوم چې هغه په همداسې حرام دي، نو په رمضان کې په طریق اولا سره حرام دي. صاحب مبارک علیه الصلاۃ والسلام بل حدیث کې فرمایي چې رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ډېر کله ته د روژهدار د خپل روژې نه څه برخه وي؟ لوږه تنده. ورب قائم حظه من قیامه السحر. او ډېر کله ته ودرېدونکي ته برخه د خپل شپې د عبادت نه میلاوي کې هسې د شپه په ویښه تېرول بس نور سم ده. نو لہذا دغه ګناهونو ته کم کارونه چې مبارک علیه السلام هغه بیان کړي دي مونږ ته تخصیص یې کړی په رمضان کې چې دې نه ګورې ډېر ځان وساتو مونږ تاسو. اول نمبر دروغ ویل ګناه کبیره ده. مسلمان به د دې نه هر ټیم هر وخت کې څه کوي؟ پرهیز به ترې نه کوي، لیکن په روژه کې ترې نه پرهیز بیا ډېر زیات ضروري دی. ګورې بې حده پکار د روژهدار دا روژه چې تباه کېږي ختمېږي دا په دروغو سره. دا د دروغ داسې یو زهرجن بارود دي که نه سیوه چې دا انسان هم هلاکوي. رب کریم عز وجل قرآن کریم کې فرمایي ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. دې لره دردناک عذاب دی. الله علیم په معنا د معلم دی یا د معلم دی، داسې دردناک دی چې عذاب دی چې دی دردی یا هغه عذاب الله دردولی، هغه عذاب ته دونه سزا میلو شوې ده چې هغه عذاب دردولی شوی دی هغه دې ته میلاویږي. یو خدا وي چې عذاب رو لګي د انسان دردی، یو عذاب په خپل دردمن شوی دی سیوا معلم دی او هغه بیا د انسان ته وکړي. د څه وجه نه؟ بما كانوا یکذبون، په سبب د هغه چې دي کوم دروغ ویل شوی د دروغو د وجه نه سیوا. نو دروغ د انسان عمل خرابوي سیوا. مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ابو هريره رضی اللہ عنہ د حدیث راوی دی امام بخاری رحمه الله تخریج کړی دی.
څه فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به، چا چې وینا د زور پرې نه خودا او عمل په دې زور باندې پرې نه خودلو، فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه وشرابه، الله ته هیڅ حاجت د دنیا چې خوراکي پرې خیر اسکا کې پرې خیر، ځکه دلته قول زور نه دی پرې خیر. قول زور لاندې امام ابن حجر اسقلانی فرمایي رحمه الله چې د زور نه مراد دروغ دي، دروغ د کم عقل توب او د فاحش خبره به حیاي خبره ته مراد دي. نو چې یو سړی په خپل رمضان کې خپل غلط استعمالي، په رمضان کې دی هغه د بی عقل توب خبره کوي، په رمضان کې دی دروغ وایي، پېښې نو مبارک علیہ السلام فرمایي د الله د هیڅ حاجت نشته چې خوراک او اسکا کړی دی، اذن کوي بس کنه د پریس خپل پېښې فلیس لله حاجت، اس حاجت د الله نشته ته څه. نو د دې انسان روزه الله نه قبلې. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي مبارک علیہ السلام فرمایي من لم يدع الخنا والكذب، چا چې فاحش خبري او درو خبر پرې نه خو دي، فلا حاجت لله عز وجل في ان يدع طعامه وشرابه، اس حاجت د الله تعالی د تنیشه چې د طعام او شراب پرې دي هغه دې ور سره کوي، بس اسیم فاحش خبري کوي، اسیم دروغ وایي. قرآن کریم احادیث شریفوں کې د دروغ ډېر مذمت راغلی. د دروغجن انسان نه یو بوی غالبا روایت د عبد الله بن عمر رضی الله عنه ده، دنه بوی زی دونه بوی تیزی چې دا فرشتي د رحمت دنه یو میل فاصله لري کوي، دا بوی دونه تیز چې هغه خرابوي د سوره کوي، لکه یو سړی چې په ډیران باندې ګندګي پرته وي د پازاد شي ځان ته لري کوي، دا څنګه دنه یو بدبوئی شي د بدن نه. الله دې موږ وساتي. ګورا حدیث شریف کی راضی دا تاجر نه دی، تاجر اغشتون کې خرڅون، یو عام دکاندار یا مثلا خبرې مو کوي یو سړی دی یو ډیر وړو کې شي خرڅي، مثلا اش دنیا خرڅي، دنیا مخه ته کې دا خرڅي صاحب دنداسه خرڅي، خو چې دې په خپل دنداسي خرڅولو کې هم د رښتیانه کار واخلي، د رښتیاونه هغه تاجران خو پرېږي چې هغه وټ کاروبارونه کوي، پرېږي چې دې په دنداسي خرڅولو کې د صدق نه کار واخلي او د رښتیانه کار واخلي. بشر باندې مبارک علیہ السلام څه فرمایي التاجر الصدوق الامین، هغه تاجر چې په خپل وینا کې رښتونی وي، دروغ نه وایي، امین وي، خیانت نه کوي. ډېر خلک خیانتونه کوي، خیانتونه څنګه کوي؟ زما په دې خبرو سره مقصود کوم انسان نه دی ګوري چې یا مثلا د مجلس کې داسې خلک ناشي چې دا غرور دا کار کوي، یا مثلا دغه کوم پلار یا مثلا دغه چې هغه ذهن کې دارا ولې چې ما یادای نه جینا الله د پاره ماړه د دین خالی رساس کوم مقصد نه دی، خو صرف دا خبره کوم دا قابل غور ده. هغه دا چې مثلا نن سبا دیګماران څه کار کوي، دته 500 روپے دیګ په خول ملاويږي، مثلا دته مزدوري میلاو شو کنه باید چې دی اوس د دینه سم وانه دی چې دیګ پوخي سیوا دی به مصالحه موړي، دی به مالګه موړي، دی به دړې موړي، دی به ځان له یو شی غټ هغه هم د رجونه ډاکې سیوا، هغه کله مالک رضا ویني بیا خو هیڅ خبره نشته سیوا، او چې مالک نی ویلو ته وړي دا خیانت ته سیوا. محترم کاروبار کې خپل کاروبار کې خیانت پیدا پېښ دارنګي اکثر درځيان کپڑا چې ولا یو څو کپڑا وسره پاتې شي سیبا دا خپل مالک ته نه واپس کوي چې سیبا دا یو کپڑا پاتې دا نه کپڑا چې هغه د ضرورت والای کوم چې به ضرورت یې هغه لګي ټکړه خو اسم خاصه دونه یو ټکړه چې هغه دغه پکار راځي او رومال ته نه یو بل څه ته جوړول شي سیبا او دا هغه دې ته اشاره کې سیبا هیڅ باندې کړ او هغه مرتونه کې دا خیانت کړ ځکه دا خپل مزدوري هغه څه کنه سیبا اوس د مزدوري نه باوجود دې د خپل بچت ولې کوي سیبا داغه کپڑا تنگول غواړي داغه کپڑا لندول غواړي او باوجود د دې چې هغه د خپل مزدوري میلاو ده دا څه خیانت کوي راځي دا ډیر کارونه والای سي فیش غیاله سړی لاړو غیاری وی ورته وی دونه غیا اورې با
صاحب دې پکې ولګي او موټه پکې بلم راواځي سه پته پکې اسم نه لګي دا خیانت. بس هر کاروبار کې داسې خلک شته چې هغه دوکې کوي. نو خبره دا ده چې چا د دین ځانو ساتلو د سلو د 500 روپو سیز بوي او د پیزان لسکی هغه لوړ مرتبه چې مبارک علیه السلام د حدیث کې یاد کړی هغه لاړه ختمه. د رښتیا ویلو دا مقصد نه دی چې ته یو سیز تا کتاب هغه سي ير دا کتاب په 100 روپے دی اوس دا ماروړې مثلا په 100 روپے دی د دې دا نه چې ته داري شی وایي چې خلکو ته چې ما په سلا غسته دی مال شابه تاسو سورا کوي نه چې مو وایي او نو علامه د دې خبره خدا سي مو وایي چې یو قسم په خدای په یو سر شل می غسته دی او هغه سری په سلوي په یو سل سلويخ می غسه ما ته په دې پرې وته دي او ما تا نه سمونه غټل بس په یو سل دیش مړ بس 10 سر په سر راکسه حالان کې دیکم دیش غټلی او خبر دغه څه کوي دا دروغ دي سه دا مو وایي چې داسې ما په دې غسته دي ځکه نن سبا دا څه خلک دي کوته دی چې دا په سل غسته نو بیا غټ نه درکای. خذه بالموت يرضى بالحمى کتابونه وایي په مرګي اونې څه پته به راضي شي په مرګي اونې څه پته به راضي شي. یو سړی ته چې مرکوم دی نو هغه یریږي ورته مړ دې کوم کته به در باندې راولم نو تی مړ ته راوله مرکوم ما پته به راضي کیږي. نو ته به داسې کار کی دا کتاب د 100 روپو دی مثلا تاریخ ویلو یو سل دیر لږ زیات ویلو ګټه 100 روپے خو نه کوي هیڅ باندې تا مثلا زیات ویلو یو سل دیر شته ویلو اوس هغه یار یو سل دیر خو ډیر زیات دي سه نو تا په مرګونی و معنا ریټ ته ور 30 ویلو اوس باغ راځي چې پته باندې یو سل شلو ته راځي یو سل 15 16 ته راځي ته تاوان نه بچ کېږي سه. نو دا طریقه کاوه دا سمو وای چې او ما ته په دې باندې ما ته خپل پرې وته دي سه وو قسم نه کما ته په صفات شو 2 روپے غټم 2 روپے غټم دا ټول درو دي سه هیڅ دین ځانو ساته. نو خبردار جی چې مبارک علیہ السلام د عام چې دندا څخه سید مبارک سوئی التاجر الصدوق هغه تجارت کوونکې چې رښتونه وي الامین امانتګر وي مع النبیین والصدیقین والشهداء دی په ورځ د قیامت د انبیاء کرام سره وي. انبیاء کرام په ورځ د قیامت چرته جی راتو وای جنت کې وي کم جنت کې وي جنت الفردوس کې وي سه چې الته د الله تعالی د دیدار بازار به لګي سه الله عجیب نعمتونه او دا دغه مثلا سونه چې بس د جنت هغه لوی لوی سيزونه هغه دي ته ملایي سه او ته چې بیا دي سړی یو محفل دی هغه ته خلق راغلي دي عام دعوت دی او خاص دعوت خاصم پکې راغلي عوام پکې راغلي سه عام توګه باندې خلق عوام له بل سي تیارې او خاص له بل سي تیارې خو یو سړی دی هغه د خاص خلکو سره راغلی سه هغه بیا د عام خوراک کوي سړی امی دی خو لیکن خوراک بیا خاص کیږي. نو اگر چې ته مرتبه د نبوت نه لري خو لیکن د دې سره وای او لہذا د امتی چرشي بدی الله دې زموږ استاد نصیب. ولهذا تجارت کوونکی رښتونه امانتګر دا د انبیاء کرام علیهم السلام سره صدیقین سره وي د شهدا سره وي د صالحین سره وي سره. نو ولې دې دا دومره غټه مرتبه دا په یو 50 روپو 10 روپو پښلو مثلا 500 باندې سکه زوله خرابې ځان او چې څوک رښتیا وایي یقین سره رب کریم عز وجل هغه ته بیا د ټولو خلکو مرجع دی ګرځي دا هیڅ ته رجوع سي برا خوش اصل ډېر رښتونه سي اصل ډېر خصيص خرڅي سي پېښور باندې دلته په یو پیو کې د احسان الله سي دی مشهور دي دا لغي مشهور دي کنه په صحیح خرخ په خرڅولو کې دا خوا کې موړ کې کم بابا دی یره یقین سره د هغه د ورمړو نه خلک دلته دلته په ولراږي ولی بس دې صدق نه کار اخلي پېښور باندې. نو خبردار چې یو انسان رښتونی شي په یو کار کې الله تعالی بیا د غاښ خپل زیاتې رب کریم جل مجد. نو دروغ ویل دا دې سخت هغه وعید په دې باندې قران کریم کې مراغله دي او لہذا احادیث شریفو کې مراغله دي. الله دې موږ د دروغ نور ساتي. دروغ انسان روزه ختمي سیبا او دا د منافق علامه دا مبارک علیہ السلام فرمای آیت المنافق ثلاث دری اذا حدث كذب کله چې دروغ خبرې کوي دروغ پکې وي. پېښې
واذا وعد کله وعدو کی اخلف مخالفت کوي واذا اؤتمن خان کله چې امانت وسره کې د خیانت کوي سیوا نو دروغ بیانې نه ځان ساتل پکار مونږ د دینه منع کوي او اولیاء کرام د دین الټا کارونه کوي غدا سي کوي یو صاحب هغه سودا چې خرڅولا نو په د کرا پیسو سودای په ردی پیسو خرڅول کوټه پیسې چې بیکاره پیسې دوانه چې بینک یې نه اخلي په خوا داسې پیسې وکاره او کوټه نو د کرا پیسې قیمت به پورته او د کوټه پیسې به کمو د به داسې کار کولو سودا به وروړه په کرا پیسو او خرڅول یې په ردي پیسو چاوتي صاحب دا ته څه کی پیسې رواني د ورته وی زبر د رب کریم حضور کې چې الهي ما بکار سودا په کوټه پیسې ورکول استاد بندگانو تخدای الہ زما دا کوټه عمل د په کار باندې قبول کړای لکه ما چې استاد بندگانو هغه کوټه پیسې قبلولي او کرسي نور کړي خدای تم مال اوس کرسي جنت ستاره زاد عمل راکا دې کوټه عمل دا نو د دې یو بل اراده یو بل سوچ یو بل فکر سیوا نو مو ته خدا نه شکر هو کم از کم دا سم چیز خو په کار پیسو چې خرسي سم خو خاص کنه سیوا دروغونه په ځانو سات مبارک علیہ السلام فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود راوی دی علیکم بالصدق تاسی باندې لازم دی رشتیا والے پر روایت کے راضی الصدق ینجی والکذب یهلک رشیا انسان اغت نجات ورکی رشیا او دروغ انسان ہلاکوی ہلاکت یو اخروی دی چې جہنم دی بل دنیا کې مشهور شي دغش دا او شرمېږي سه وو طرف زمونږ یو استاد او هغه ته طالب رالو دروغ یو سبق له نور راغله الله دې بخي ربانی سے ابن میو ا بڑے راجی پخې خبره کولې طالب رالو دروغ ورته ویل چې دروغ ورته ویل دی ورته نه دروغ د سیدو سره خبره کولې سړی بکې هغه کچا پاتې شو دروغ ښکارا شو نه ورته کم از کم دونه دروغ وای چې کال کې پته نه لګی کال کې پته نه تو خوښ دارېږي څه سبب دروغ وخت نوی مهلت نوی موازنه نن نی سبا وی بل ورځ تبختار شي سه پېښ نو دروغ نه ځان ساتل پکایدا انسان هلاکي او پرشیا کې نجات پروت تاسو په خپل عمر کې په خپل ځان تجربه وکړي کنه کم کار کې چې تاسو رښتونی تاسو چتړه ته درد داسې اړه دې غم تکواله چې رزه اوس شرمېږه نه خړاړې راځه هر ځای کې او چې دروغ ویلې شي وي سه سړی وي چې اوس ګیر نشم د یو دروغ د پاره انسان لږ دروغ وي ښا یې شروانه د یو دروغ د پات نو خبردار چی دروغ نه ځان ساتل پکا دی مبارک علی السلام فرمای علیکم بالصدق تاسو باندې لازم دی رښتیا ویل فإن الصدق يهدي الى البر ځکه دا رښتیا ویل دا لار خې سړی ته نیکو طرف یې سړی وځ نیک عمل شم کنه لہذا بده د سوکی د دې رښتیا وایسه په خپل بدته لارې کولاویږي څه بدنه کې او نیکی چې کولو شي هغه لار بیا د جنت خلکو ته خي ایشروان وما يزال الرجل يسرق ہمیشہ یو سړی رشیا وی ويتحرى کوشش د رشیا کې نبی رسول الله فرمایي ده حتا يكتب عند الله صديقا اذا الله په کتابونو کې صدیق لیکل د رشیا وایي ده واياكم والكذب زانو ساتي د دروغونه مبارک علیہ السلام فرمایي فان الكذب يهدي الى الفجور کذب دروغ سړی جوړي ګناه تا او ګناه لار جهنم ته خېسه وما يزال الرجل ہمیشہ یو سړی دروغ وای هر ټیم چې خبره کې دروغ وای سیوا وای تحرى الكذب کوشش دا کې چې دې کې دروغ څنګه جوړ کوم دې کې دروغ څنګه جوړ کوم حتا يكتب عند الله كذابا دا الله په نسبت باندې د کذابین نوري کړی شي سیوا الله دې موږ ساتي نو دروغ دا یوړي بیکار عمل دی سیوا یو خدای رحمت فرشتي دن لري دي تمام نقصانونو کې به مبتلا هر ټیم به نقصان در رسي جانی مالی بدنی هر قسم آفتون کې وغیرہ ول رحمت فرشتي سره نشته رحمت فرشتي الله تعالی را لګلي دوش پیته فرشتي دوا لیکون کې دي هغه فرشتي د عمل دغه کنه د عمل لیکلو او غالبا د شپېته الله تعالی د حفاظت د انسان لپاره را لګلي دا د سره وی سیوا اور معصومان دا غرافروز غراز
سخت گزار خو معصوم او باوجود دا صرف او جاړي نور دغه نشي تبه چې محبوب د خلم ماتي سر به ماتي کا دا فرشتي انسان بچ کی سي نو تاسو چې فرشتي د رحمت نوي ستا پر رزق او برکت راشي ستا په بدن کې بیماری شي راځي او بچ شي نه ستا مال کې برکت پیدا شي هر څه لاړ خطا شي بل ذکر د رحمت فرشتي یو مل لري فاصله کې تانه ګرځي بوی د نشي الله دې موږ ساتي بل غټه خبردار چې اغلوی نعمت چې هغه د زړه صفائی ده هغه دې سره ختميږي وروره مبارک علیہ السلام فرمایي عبد الله بن مسعود نه راوی دی امام مالک رحمه الله په موطا کې دا حدیث ذکر کړي موقوف دی لا یزال العبد یکذب عبد الله بن مسعود سے قول نه ده د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی فرمایي لا یزال العبد یکذب همیشه یو سړی دروغ وایي وتنکت فی قلبه نقطه سوداء د په لبانه باندې یو تور داغ لګي دی دروغ ویلو سره تور داغ ور باندې لګي حتا یسود قلبه د دې چې زړه تک تور شي سره فیكتب عند الله من الكاذبین دا الله پر دې دروغجنو لیکل شي نو دا زړه چې کله بن شي سه په دې تک تور دغه کې بیا په د باندې سه بل څه اثر کوي بیا دا الله او دا الله د رسول الله سلام د نیکانو صالحانو د مور پلار د مشرانو خبره په اثر کوي اس خبره په اثر نه کوي التدا دروغجن دي سه بس بیا د خلکو سره دوکي دي سه ولګیا دي خلک ور باندې دوکي نو خبره دا دروغ چې دي کنه دروغ نو دا انسان هغه دنیا کې شرمای آخرت کې خرابای او لہذا خاص کر پر رمضان کې چې انسان دروغ وای مبارک علیہ السلام فرمای خوراک دین کوي بیا مړه بس روزي دین دغه دین نشي یعنی خوراک څخه نظام نه بندای ته کدی نظام نه بند کړي نو دا حرام کار دی غیر د رمضان نه نو پر رمضان کې خو په طریق اولا سره د دین نظام ساتل پکار شي دیم نمبر غیبت کول غیبت کول دا لوی ګناه ده غیر د رمضان نه هم لوی ګناه ده الہ العالمین عز وجل فرمائے سورۃ الحجرات 12 آیت کې ولا یغتب بعضکم بعضا تاسو کې د بازي د بازي غیبت نه کوي غیبت څه ته ویل شي اصحاب کرام تاسو کې مبارک علیہ السلام ته فرمایي ستا هغه خبري د اورور متعلق چې هغه بدګانی چې دا په وړاندې تکي دا په وړاندې چې کیا په خپکی کنه دا څه خبره ته چا پس او کیسه تو صحابیوتی قربان کدا پاک کی موجود نه یا کوم خبره مثلا ز خپل ور پسې کوم چې موجودی وي نو دا غیبت ته چې نه موجودی فهو بهتان دا هو څه شه دي هغه څه دا تهمت ته څه دا خو قانون اندزان نه امون ورته پښتو کې تور دی غټه کو ور پسې دا خو بیا د غیبت نه ور پسې سخت ګناه او غیبت چې دی سیو محترمه نو دا اشد من الزنا دا زنا نه سخت دی ولی زنا یو عمل دی خو دې کې د بندگانو حق نشته دا الله نافرمانی ده پیشر باندې دا الله نافرمانی ده الله نه معافي غواړي رب کریم دې معاف کوي اړ رحیم ذات دی فغیبت دا د یو بل مسلمان حق دی تر سوچ دې هغه نه معافي نه غوښتي نه معاف کیږي سره فقيه ابو الليث سمرقندی رحمه الله تنبیه الغافلین کی وی خبره کوي یک استاد غیبت اغبل سړي ته خبر نه رسي چې دما په غیبت کړي بیا د الله نه معافي غواړي الله به معاف کړي او که خبر شوی نو بیا په دې نه معاف کیږي چې الله نه غواړي بیا بغلزي ورته چې معنا غیبت شوی اسلام متعلق لہذا ما معاف نو خبردار سیبا چې غیبت دا ډېر سخت ګناه ده د زنا نه سخت ګناه ده یو ولی الله هغه ناستو او یو نوجوان راړو سمې جړل دا شي جړل چې حد نه زیات دی وته وای الک ولی جاړ ایسه مان ګناه شوی ایسه ګناه شوی ډیر غټه ګناه ده بس جاړي خبره نه کوي الک لکه ګناه خو دی وای څه دې ګناه لیکل ایجی بس ډیر غټه ګناه ده ورته وای رزمکه نه غټه ګناه ده رزمکه نه غټه ګناه ده اې د اسمانونو یسمان نه غټه ګناه ده اې دا عرش نه دا عرش نه واپس غټه ګناه ده عرش څومره دی او اسمانونه او زمکه ټول راواله دا صرف د کرسي کوم چې عرش او کرسي یادېږي د کرسي مقابله کې دا چې دا او اسمانونه او زمکه یو بنگړې کې پېښ په یو شاړه دشت بیابان کې لړا کې بیا پته لګي د دې بنگړې دا بنگړې داسې لکه د او اسمانونه او زمکه او دا دشت او بیابان کرسي دسه
بیا دا کرسی سره د دې او اسمانونو زمکه راواله دا بیا یو بنګړی دی په دشتو بیابان کې د دشتو بیابان ورته عرش عظیم دی دومره غټ دی د دین هم غټه ده ورته هلکه څه ګناه دې کړې ده پېژنو باندې او ورته ځي هغه ورته بیا وایي د الله د رحمت نه هم غټه ده ورته نه الله رحمت نه غټه ده ځکه الله فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت هر څه نه غټ دی په آخر د الله د رحمت نه کمه ده خو د عرش او د اسمانونو د ځمکې او د کرسۍ نه غټه ده هلکه کومه ګناه ده او ورته ځي زنا نه کوي او الله ورته صحیح ایمان مې که غیبت کې کړی مې که غیبت کې کړی یعنې دا غیبت دونه سخته ګناه ده صاحب چې د عرش نه ورپسې ورپورته ده صاحب هغه زنا یادې دی ورته ایمان مې که مړه غیبت کې کړی چې دونه غټه دی که یعنې غیبت ډېره سخته غټه ګناه ده الله دې موږ وساتي نو الہ العالمین عز وجل فرمائی لا یغتب بعضکم بعضا تاسی باز دې د باز غیبت نه کوي ایحب احدکم آیا خوښ غنی او تاسو کې یو کس ایاکل لحم اخیه میتن چې د مړ رور غوښه خوري د مړ رور غوښه فکرهتموه تاسو خدا بد غنی نو ول تاسو خوښ غنی چې د مړ رور غوښه راوالی دا خوري نو دا د مړ رور غوښه وړل دي سي مبارک علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل امر کړو وی ویل چې ټول خلک روزو نفلی روزه وا وای چې کله ماته ایمان وی اجازه غواړي پس د مدینه منوره خلکو روزو نی ولا کله چې روزه ماته ټیم رااله یو براله قربانی جاته اجازه بل یو دو زنانه وی هغه شرمېدي مبارک علیہ السلام نه نشرات ته پوښتنه وکړه آی د کور سره را وصل صحابي لا شو مبارک علیہ السلام ته وا قربان یا رسول الله علیه السلام زمونږ کور کې ادو زنانه دي اخی روزه نیول اجازه ته چې ماته کې شرمېږي نشي راتله مبارک ته مخ پاړي هغه بیا د شیخ وخت پس قربان زمونږ کور کې زنانه دي اجازه ته چې روزه ماته کې ټیم وړي دلې مبارک بیا مخ پاړي کې شروان او هغه ورته قربان اخی لوګو د تم نه نمړې کی زیاده کوي مبارک ته روزه ماته کړې ده قربان څنګه روزه ماته کړه او چې شونډې دیو لوګو تند ده ورته وایي دی د فلانی مسلمان نور غیبت کړی دی او دی غوښ خوړلی اوس هم ورشي هغه د غوښې هغه اثار په غاښونو کې دي صاحب پېښ لاړل ورته لوښی ولا راوړی الټې دی چې الټې وکړي صاحب غوښې ته نه راووتې غوښې ته نه راووتې صاحب محترم نو دی خو روژه ماته کړې ده نو دې حدیث نه دا معلومیږي که یو انسان په رمضان کې لګیا وي روژې نیولي و دې غیبت کوي صاحب دته روژه شته هېڅکله دته روژه نشي پوه نو غیبت نه ځان ساتل پکار دي څه کار دی ستا د یو مسلمان د رور د عزت او د هغه خبرو سره بس چې هغه څه کوي صاحب فلانې داسې دی فلانې داسې دی فلانې داسې دی بس خپل ځان ته لږ وګوره افضل په خلکو کې څوک دی بهترین په خلکو کې هغه څوک دی چې دی خپل عیبونو باندې لیدونکي خپل ځان ته سوچ وي صاحب او د نورو د عیبونو ړوند وي صاحب سترګې ته هغې نه پټې وي صاحب هغې ته نه ګوري مونږ څه کوو مونږ د خپل ځان نه ړانده یو او د نورو ته صاحب بنا یو صاحب او داسې تیز نظر مو لګي پېښل باندې چې دا راته ښکاري صاحب اوس سپوږمۍ نه ښکاري نو خبره دا ده چې دا نظر په خپل ځان باندې پکار دی صاحب نو خپل عیبونو ته کتل پکار دي د خپل عیبونو الله تعالی جل مجدونه معفو وصل پکار دي او ځان ساتل پکار دي مبارک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صلی الله علیه وسلم الصيام جنۃ ما لم يخرقه دا صيام روزه ډال دی ډال په میدان جنگ کې با هغه په یو لاس به سره تورو په بل لاس به سره ډالو نو خبره دا ده جی چې دا روزه ډال دی نو ډال لاس یو غټ غونته د پتیلی غونته سری سه بده لاس کې نیولی اوس باندې د بل کس د تروي گزارنه په ځان ساتي سه خپل ځان دا روزه ډال دی او د جهنم د اور نه په دې سره مبارک علیہ السلام فرمایي تاسو ځانونه بچو خو تاسو پورې چې وینې نشلوي صاحب کرام تاسو کی و بما يخرقه پس شي باندې شليږي دا قال بكذب او غیبت په دروغ او غیبت کول سزا شليږي سه نو چې کوم ډال اوښليږي نو هغه بیا انسان ځان محفوظ کولی شي د بل د گزار نه اس کله نه سي بیا جهنم د اور نه انسان نشي بچ کېږي سي نو ولې دا دون عظیم عبادت او د 14 غنټې لوګتن د دات تیری او د ځان له خرابې ته خبرم نه سي
یو سړی په خپل نقصان پوي وي نو ځه زړوري چې بس یو تاوان مړو شو او چې خبر نه وي سیب د ته مداوي چې زما ګټه ده مې په کې تاوان بیا ولاړه چلته نشي سیب ايش نو ته پنځه د ثواب باندې او مې کې هغه نه سبا ثواب نه عذاب دی چې سیب مبارک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی اسلام فرمایي لما عرج بي کله چې ما معراج طرف ته ختم اسمانونو ته نو ما جنت ته جهنم او دا ټول سیلونه وکړل مرته بقوم یقوم باندې تیر شم لهم اظفار من نحاس داغي نوکانو خود اوسپنی څه خلک نو قتل د اوسپنی نوکانی یخمشون وجوههم وصدورهم پر اوسپنی ولی نوکانو باندې ځان غوخه راکټ کول د مخنم هو او د سینونه هم فقلت من هؤلاء يا جبريل عليه السلام دا سوق دی جبريل عليه السلام قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس دا خلک دي چې خلک غوخه به خواړي په دنیا کې غیبت به کول سه ويقعون في اغراضهم او د اخی په عزتونو کې واقع کېدل لخیا لګي بشو فلانه داسې دی فلانه داسې دی فلانه داسې دی د داسې و د مور داسې و د خور داسې و داسې لګیا چې دا عزتونو کې لګي نور ته سه بخوات راکې دا هغه خلکو چې دي هغه اوس پني نوکان الله ورکړي دي او د مخ او د سینونو په سبب الله غوښتل لري نو مبارک علی السلام په خبره کې څوک د چا شک شته د دروغ اسکل نه سي نو ولې خپل ځانونه مثلا نساتل ندي پکار سي تر دې پورې د غیبت مونږ وایو چې صرف دې خبرو ته وایي یو روایت کې راځي بی عائشہ رضی الله تعالی عنها چې دا مبارک علی السلام ته فرمایي حسبک من صفیه کذا وکذا تا ته کافی دي د بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها متعلق دا خبره سمانه هغه بدا اراده لرله چې دا په کټ کې واړه ده بیبي صفیه رضی الله په قد او قامت کې لګا واړه نو لہذا بیبي عائشہ رضی الله بس ویل چې دا واړه ده مبارک علیہ السلام ته بس دا غیبت نه کافی ستاره دا غیبت نو سو یې فلاله بلال ور دے فلانے لانډې دے فلانے داسې او داسې او داسې یو صاحبو اړې زیات بد شکل یو بل ورکو خاندې مړ داسې څنګه شکل لري او ورته وایي رب کریم عز وجل خو بس ستاسو خو دې وکړه دا خو رااله تا په څه کار او چې رب کریم خو کړي نو بیا زموږ څه په څه کار دی چې خاندو پېښور باندې کله چې داسي او کسوي نه چې هغه کمزوري وي د بدن د لحاظ د مخ د لحاظ د غوګونو د پوز د لحاظ سره دا دوی الحمدلله الذي فضلني على كثير من الناس تمام تعریفونه غزاد لري چې ماته په ډېر خلق باندې فضیلت راکړي الله پېښور باندې دا دوه وایا خان دا ور پورې ما دا رب کریم خو کړي صاحب کې څه کار دی اوس چې الله وی چې دا شي بس الله ور کړي نو اوس پکې ته پکې څه وای هغه ورته وی الله خو کړي ما کته می جوړل شي زه خسته می جوړ کړم دا سړی سره جواب نو وسو کله وته ولاړ خدای خو جوړ کړي ما کته می جوړل شي دا اوس می خسته کا چې دا خدای خو شم صاحب کې څه کار دی چې د مالک خو د مزدور پکې څه کار دی صاحب نو صاحب محترمه دا هم صاحب څه شي دی هغه غیبت کې راځي ته یو انسان باره کې چې لنډې دی دا لوړ دی دا فلان دی دا فلان دی نو غیبت هم د انسان روجہ دا خرابوي دا ختموي الله تعالی جل مجدوه دې موږ تاسو د غیبت نه دروغ نه اوساتره کی معززو دا هغه دوا حرام کارونه چې په غیر رمضان نه حرام دي په رمضان کې الله حلال شیونه منع کړی دي او دا حرام شیونه چې د رمضان نه غیر هم حرام دي هغه په طریق اولاد سره په رمضان کې کول څه دي هغه حرام دي الله تعالی جل مجدوه موږ تاسو د دې نه حفاظت وکړي الله تعالی جل مجدوه زموږ تاسو روزه قبول او منظور کړي تمام عبادتونه تمام روزي ذکرونه تراویح ختمونه الله قبول او منظور کړي او زموږ سبب د نجات د جهنم نه الله وګرځي درود شریف اللهم صل علی